وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله الذين كالسفينة نوح ومن ركبها نجا وأصحابه الذين كالنجم ومن اقتدى بهم اهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مشایخ کرام، علماء عظام، عام مسلمانان ورونو، الله رب العزت په دې خطاب باندې علاقه باندې عظیم احسان کړی دا چې الله رب العزت دې علاقه ته لولو علما، لولو مشایخ ورکړي دي او مدارس ورکړي دي، نیک مسلمانان ورکړي دي. حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتهم العالیه په یو کتاب کې لیکلي دي که یو سړی 500 داسې مجلسو ته ورسي چې هغه د ګناه وال مجلس وي، اخر په یو نیک مجلس کې کښیني چې هغه د الله د رسول وال مجلس وي، الله رب العزت دغه مجلس په برکت باندې 500 هغه مجلسونه میټاوي چې کوم د ګناه وال مجلسونه وي. الله رب العزت چې موږ دغه مجلس هغه مجلس وګرځوي چې مخکې ټول صغایر کبایر ګناهونه راته په معاف وګرځوي. ټول وایي امین. مسلمانانو، د الله رب العزت په انسانانو باندې بې انتها ډېر احسانات دي. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. که تاسې د الله رب العزت نعمتونه شمیرئ، د الله نعمتونه شمیرلی نشئ. خو لیکن دوه داسې نعمتونه الله ورکړي دي چې هغه ډېر قیمتي نعمتونه دي. یو کتاب الله ده، یو رسول الله ده، یو د الله پیغمبر ده، دا د ټولو کائناتو لپاره رحمت ده. یو د الله کتاب، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وجود مبارک، دا یو د انسانیت لپاره نه بلکې د ټولو کائناتو لپاره د رحمت ذریعه ده. حتی که جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله دنیا ته الله مبعوث پیغمبر مو استولی، الله به دنیا ته 1,40,000 انبیا نو ورکړي. که جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته الله پیغمبر نعوذ بالله مو استولی، الله رب العزت به دنیا ته وجود نو ورکړي. دا قرآن به الله موږ ته نور نازل کړي. الله به خپل خدایي کائناتو ته نو ښکاره کړي. بچای مکو دا نه ترې نو له اسمانه تر مځکې پورې چې کوم شی موږ تاسې په نظر باندې راځي، دا ټول د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وجود برکت ده. حتی یو وخت کې جبرائیل علیه السلام محبوب پیغمبر ملاقات وس. پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي چې زه خو الله د ټولو کائناتو لپاره رحمت استولی یم،
نو ته خو په دې مخلوق یو شخص یو فرد یې ای د ما د رحمت تا ته څه فایده رسېدلې ده؟ جبرائیل علیه السلام ورته فرمایي هو بېشکه د تا د رحمت ما ته هم فایده رسېدلې ده. محبوب پیغمبر ورته فرمایي چې هغه سره جبرائیل علیه السلام ورته فرمایي چې کله الله رب العزت فرشتو ته امر وکاو حکم یې وکاو چې تاسې آدم علیه السلام ته سجده ولګوئ د خدای ټولو فرشتو سجده ورته ولګوله لیکن شیطان بدبخت سجده نه ولګوله. الله رب العزت شیطان ته کله حکم د سجدې وکاو او شیطان خلاف وکاو الله رب العزت د زراو کلو عبادت ختم کو. جبرائیل علیه السلام او فرمایل چې محبوب پیغمبر علما سره ویره پیدا سو خوف پیدا سو چې د یو حکم خلاف وسی د زراو کلو عبادت الله پاک ټول ختموي. لما سره ویره پیدا سو جبرائیل دا چې نوی چې یو حکم خلاف درجه وسی الله د اخر خاتمه به ایمان نه کړي. دا ویره را سره وا دا خوف را سره و د آدم علیه السلام زندگی تیره سوه. شیس علیه السلام، نوح علیه السلام، موسی علیه السلام ټول انبیاء سلسلې تیرې شوې. لما سره دا ویره وه لما سره دا خوف و لیکن محبوب پیغمبر چې الله ته پیغمبر کړي او په تا باندې قرآن نازل کو او بیا سورۃ التکویر در باندې نازل کو. په دې صورت کې الله پاک د ما صفات بیان کو انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. جبرائیل امین ورته چې محبوب پیغمبره په دې صورت کې الله رب العزت د ما صفات بیان کړو چې دا نیکه فرشته ده او د ټولو فرشتو سردار مطاع فرشته ده او کریمه امینه فرشته ده چې الله په قدیم کلام کې کله د ما دغه صفت بیان کړو لما جل زوجه خغه خوف ووت د ما له زوجه خغه ویره ووتله د تا د رحمت دا فایده ماته ورسېده. نو پیغمبر علیه السلام وجود اقدس دا د ټولو کائناتو که بیا انسانان دي که بیا جنیات دي که بیا فرشتې دي که مخلوقات دي د ټولو دپاره د رحمت ذریعه ده. دوم د الله کتاب ده دا یو دومره عظیم کتاب ده یو دومره قیمتي کتاب ده چې انسان کم تعلق ورسره وساتي الله پاک کې منزل مقصود ته رسوي. په حدیث شریف کې راځي چې کله استاد بچی ته وایي قل بسم الله الرحمن الرحیم بچی بسم الله وایي او چې کله بچی بسم الله وایي الله رب العزت څلورو کسانو ته جهنم جخه پناه ورکوي. استاد ته الله له جهنم پناه ورکوي هغه شاګرد ته الله له جهنم پناه ورکوي او دغه بچي و مور پلار ته الله جهنم جخه پناه ورکوي. دیوی بسم الله په برکت باندې الله پاک څلور کسان له جهنم خلاص. بختور هغه بچان بختور هغه استاد بختور هغه مور پلار چې بچي الحمدلله تر والناس پر ټول قرآن مکمل ویلی. الله رب العزت په دغه مور پلار باندې کم احسان نه کوي په دغه بچي به کم شفقت الله نه کوي په دې استاد به الله پاک کم رحم و کرم نه کوي. علامه بیزاوی رحمت الله حدیث نقل کړی ده حضرت شیخ صاحب ناسته ډېره بې ادبي د موږ د شاګردانو په جای باندې هم نه یو خو اول ما لیدلی نه و. نو علامه بیزاوی رحمت الله یو حدیث نقل کړی ده چې که چیرې الله رب العزت اراده وکړي چې دا قوم زه غر کومه دا قوم باندې عذاب نازلومه لیکن په دې قوم کې په مدرسه کې په یو مکتب کې په یو مسجد کې یو کنکای بچی الحمدلله شریف خالی وایي الله رب العزت دغه کنکی بچی دی الحمدلله په برکت سره 40 کال الله پاک له قوم جخ عذاب وکړي. بختور دا محله او دا علاقه او دا خطه ده چې 24 غنټې مفتي صاحب محترم الله دې په عمر کې برکت واچوي 24 غنټې په مسجد کې بچانو ته قرآن یایي په سپارو په سرتو ورته یایي بیا به الله رب عزت په دې علاقه باندې ولې عذاب راوړي چې دی وی الحمدلله په برکت باندې له ګناګار قوم جخه 40 کال عذاب واپس کیږي
بیا د ټول قرآن په وجه باندې به الله پاک په دې علاقه باندې څومره رحمتونه وري. موسی علیه السلام زمانه ده، په هغې زمانې کې یو بدماش کافر ده فرعون په نامه باندې. په دنیا کې ډېر داسې کفار تیر شوي دي، لوی کافران تیر شوي دي، د خدایي دعوې کړي دي. ډېر بدبخته داسې انسانان تیر شوي چې په دروغو باندې د نبوت دعوې کړي دي. لیکن کومه دعوه چې فرعون کړې ده په انسانیت کې داسې دعوه چا نه ده کړې. انا ربکم الاعلی، خدای یم خو لوی خدای زه یم. دا د فرعون بدبخته ناره وه. دا ناره یې 10 کاله نه وچلوله، دا ناره یې 100 کاله نه وکړه، 1.5 کاله نه وکړه، 1.5 کاله دا ناره دغه بدبخته وچلوله. موسی علیه السلام تنګ سجني الله ته فریاد کوي، یا الله دا بدبخت خو مې تا دین ته راوبالو، بار بار مې راوبالو، دا د تا دین ته کله هم نه راځي. الله ورته فرمایي موسی د تا دغه اراده ده چې زه دا فرعون غر کړمه، دا فرعون هلاک کړمه. ته د ده بدماشي ته ګورې، ته د ده کفر ته ګورې، ته د دغه دعوې ته ګورې چې د خدایي دعوه یې کړې ده. او زه بیا چیش ته ګورم د ده په مین ګټ باندې لیکلي دي بسم الله الرحمن الرحیم. تر څو چې دغه بدبخته په دې 4 دیوالو کې زندگی تېروي، د دې بسم الله په برکت به دا بدبخته محفوظ وي. سوچ وکړي سړی حیران شي، د یوې بسم الله په برکت سره اشدترین کافر الله پاک بچاوي لکه له هلاکت څخه. کافر د زمانې ده، د خدایي دعوه یې کړې ده. الله د یوې بسم الله په برکت باندې عقیده نه پرې لري، په خوله یې هم نه یایي، صرف په ګیټ باندې لیکلې ده بسم الله الرحمن الرحیم. الله پاک حفاظت ورکوي. بیا به الله یو قوم ته ولې حفاظت نه ورکوي، یوې علاقې محلې ته به ولې حفاظت نه ورکوي چې 24 غنټې 15 وخته په لمانځه کې په سجده کې سبحان ربي الاعلی او پر رکوع کې سبحان ربي العظیم. بیا به الله دا قوم ولې نه بچاو کوي، دا قوم ته ولې الله پاک حفاظت نه ورکوي. الحمدلله چې خدای له دې کتاب سره نسبت راکړې ده، نه الله ته رشوت ورکړی و، نه خدای ته درخواست ورکړی ده، نه خدای ته څه وایستې جوړ کړي دي. د الله پاک احسان ده په موږ باندې، په دې امت باندې چې الله پاک د کلام سره نسبت او تعلق راکړو. ټول وایي الحمدلله. مشکل شریف حدیث نقل کړی ده د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت ده، ان الله تعالی قرأ طه وياسين قبل ان يخلق السماوات والارض ب1000 عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قالت طوبى لأمة ينزل عليها هذا، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى لألسنة تتكلم بهذا. رواه دارمي. پیغمبر د خدای فرمایي د مځکو د اسمانو تر پیدایش مخکې 1000 کاله مخکې نه اسمانونه وو، نه مځکه وه، نه انسانان موجود وو، نه جنیاتو، نه حیواناتو، نه بحر نه بر وو، لیکن د الله ذات د خدای فرشتې وې. الله رب العزت په خپل قدرت سره د قرآن تلاوت وکاو. سورة یاسین او سورة طه تلاوت کو. چې کله فرشتو دا سورتونه واردل، فرشتو 3 خوشخبری اعلان کړي، طوبى لأمة ينزل عليها هذا. خوشخبری دی وی او خوشحالي دی وی، سعادت دی وی هغه امت سره چې دا قرآن په نازلېږي، دا کتاب په نازلېږي. او خوشحالي دی وی یو سینو لره چې دا قرآن او دا کلام په خپل سینه کې جمع کوي. او خوشحالي دی وی سعادت دی وی غرزبو لره چې دا قرآن په تلاوت کیږي. څومره انبیا تیر سو، څومره امتونه تیر سو، الله رب العزت آخري دغه امت ته الله رب العزت دا قرآن ورکړ. هغه دغه امت ته چې الله پاک دا قرآن په نازلوي، دا مبارکې سینې دي چې دا قرآن په خپل سینه کې جمع کوي، هغه مبارکې ژبې دي چې دا قرآن په تلاوتوي. دا احسان الله پاک له موږ سره وکړ. دا الله پاک هلته اراده کړې وه چې موږ تاسې وجود نه وو، کائنات نه وو پیدا، اسمانونه مځکې نه وې پیدا. الله رب العزت اراده کړې وه چې دا عظیم کتاب الله په دغه امت نازلوي. حضرت شاه نورشاه کشمیری رحمت الله تعالی علیه فرمایي میکائیل علیه السلام ته الله څومره وجود ورکړی ده او څومره طاقت یې ورکړی ده.
وجود دومره وجود ورکړی دا که د دنیا ټولې اوبه راواخلي د ده په سر باندې واچوي یو څاڅکی به لاندې جنتو نه شي دومره وجود الله ورکړی دا طاقت یې څومره طاقت ورکړی دا فرمایي که په ټولو لوی زمین باندې تیز باران شروع شي ما تعالی دا طاقت راکړی چې دا ټول څاڅکي زه ګڼلی شم شمېرلی شم لیکن یوه خبر را یاد شوه مسله را یاده شوه او دا فرمایي چې کوم سړی په امام شي تکبیر اولا ونیسي په دې چې د خدای څومره رحمت ورېږي نه شم شمېرلی څومره طاقت ده او څومره وجود ده لیکن شان و شا کشمیري صاحب یایي چې الله پاک د قرآن د تلاوت طاقت بیا خدای نه ده ورکړی د ما کنکي بچي ته ورکړی د الله پاک دا طاقت چې قرآن تلاوت کوي لیکن میکائیل علیه السلام د قرآن تلاوت نشي کولای اسرائیل علیه السلام تعالی څومره طاقت ورکړی ده که په ټولو دنیا باندې انسانان په یو سکند کې الله پاک اراده وکړي چې دا ټول انسانان هلاک کومه اسرائیل علیه السلام تعالی دا طاقت ورکړی ده چې د ټولو انسانانو ارواحونه په یو سکند کې کښلی شي لیکن دا طاقت بیا خدای نه ده ورکړی چې د قرآن تلاوت وکړي اسرافیل علیه السلام تعالی څومره طاقت ورکړی ده چې یو پک سره چې یو ور پکو کې سور شپېلې پکې اسمانونه به دروازو غوندې راتویږي غرونه به د وړیو غوندې بادېږي دریابونه به اور واخلي لیکن دا طاقت بیا خدای نه ده ورکړی چې قرآن تلاوت وکړي بغیر له جبرائیل علیه السلام الله یوې فرشتې ته طاقت نه ده ورکړی چې قرآن تلاوت وکړي الحمدلله د ما یې بچي ته تلاوت طاقت ورکړی ده د ما یې سپین ږیري ته ورکړی ده د ما یې ځوان ته ورکړی ده د ما یې نر ته ورکړی د ما یې ښځې ته ورکړی تا د خدای شفقت یې احساس ته که دا امت قیمتي امت ته دا قدرمن امت ته په دې امت باندې ډېرې ویشکې توسوي دي په دې امت باندې محبوب پیغمبر د شپې هم زړېدي دي په دې امت باندې محبوب پیغمبر د ورځې هم زړېدي دي په غم کې زړېدي دي په خوشحالۍ کې زړېدي دي ځکه الله دغه امت ته دومره قدر ورکړی چې دومره قیمتي کتاب یې ورکړی الله ته دې کتاب سره هر وخت لپاره تعلق پیدا کړي ډېر سپین ږیري به داسې وي چې قرآن به یاد نه وي په تلاوت به نشي ویلای لیکن اوس دا طاقت خو ورسره شته دا وسخ قدرت خو شته چې قرآن در واخله ګوتې خالي پې تېروه بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم دا خو داسې عظیم کتاب ده چې خالي ګوتې پې تېروې او ورته ګورې الله هغه اجر درکوي چې کوم اجر الله په تلاوت باندې درکوي قرآن خو چې در اخلي هم ثواب ده قرآن ته چې ګورې هم ثواب ده قرآن چې تلاوت کوي هم ثواب ده دا خو دومره لوی کتاب ده موږ له قرآن سره چې کومه ګټه لګېدلې ده موږ ګټه ورته یایو تاسې به ګټه ورته یاست انشاءالله له قرآن سره چې کومه ګټه لګېدلې ده په دې باندې بسم الله لیک شوی نه ده په دې باندې آیات هم نشته خو لیکن له قرآن سره جوړ راغلی ده له قرآن سره متصله شوې ده فقهاو لیکلي دي قرآن ته بې اودس لاس وړل حرام ده دغه ګټې ته بې اودس لاس وړل هم حرام ده ولې قرآن خو نه ده پرې لیکل شوی خو چونکې له قرآن سره اتصال راغلی ده له قرآن سره یې جوړ راغلی ده نو چې یو ګټه یو کاغذ له قرآن سره جوړ راسي اتصال راسي هغې ته بې اودس لاس وړل حرام ده نو چې بیا اشرف المخلوقات انسان له قرآن سره تعلق راسي الله پاک به کم مقام ورکړي تاسو خیال ده چې د یو بچي په سینه کې د خدای قرآن موجود وي لا الحمدلله تر وداسې قرآن په سینه کې موجود وي بیا الله په اور سوځوي چې قرآن ته بیا اودس لاس وړل ګټې ته حرام ګرځي بیا چې د کوم بچي په سینه کې د خدای قرآن ټول موجود وي بیا الله په اور باندې څنګه سوځوي سوال نه پیدا کېږي دا دومره عظیم کتاب ده له دې سره چې کم تعلق پیدا کړي الله ډېر لوی مقام ورکوي او دا ګوره یاد لرئ کوم قوم چې له قرآن سره تعلق ساتلی ده حدیث مبارک ده مخکې ما تلاوت کو ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين مسلم شریف روایت ده محبوب پیغمبر فرمایي چې له قرآن سره د چا تعلق رالی له قرآن سره د چا نسبت رالی له قرآن سره د چا جوړ رالی الله ډېر لوی مقامونه ورکړه هغه قومونه ډېر عزتمن کړل موږ ته چې دین رسېدلی ده اکثر چې کوم اکابر د موږ تاسې دي هغه د وخت غلامان هغه د موږ زمن دي لیکن له قرآن سره تعلق راغی الله پاک د امت امامان وګرځول
او کله چې قرآن سره تعلق کاټ کی له قرآن چا مخه ولدا کم ولدا کم کسر ولدا الله پاک په دنیا ذلیل کړی دا په آخرت هم ذلیل ابو جهل دا قریشی دا درود شریف وایي ابو جهل دا ګورې قریشو جخه ده د کعبه معظمي اوسیدونکی ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حجاج صاحبان د عمره ور ورغلي د مروه په لاس وروزي مخته ابو جهل لیټنان دي دا د ابو جهل کور ده دغه په برابرۍ باندې مرخاته خواته په غونډۍ باندې اوس د کتابو کتابخانه ده دا د رسول الله کور ده عرب ډیر پوه دي دا پاکت باندې پوه دي د ابو جهل کور بیت الخلا جوړ کړه لیټین جوړ کو او ورم د ورسره دا جې د لیټین د رسول الله کور د کتابخانه د هدایت کور جوړي دا د هدایت جایزه رسول الله بلغه خرات السلام علیکم وعلیکم السلام ابو جهل ایمان اور قل لا اله الا الله تفلحوا حرم تبراغي چې دا یو خفي تیریدو ابو جهل ایمان راوړه کتاب لیکلی د درینیم زرواري محبوب پیغمبر په خپل ژوندۍ کې ابو جهل ته د اسلام دعوت ورکړی درینیم زرواري عقل سړي اریان سي خدای محبوب پیغمبر د سوري مشفق پیدا کړی دا چې یو کس په خپل ژوندۍ کې په دیار لسکار کې درې زرواري درینیم زرواري دعوت ورکړي ګوره د کعبه معظمي اوسیدونکي د محبوب په چهره باندې بار نظر لګیږي او قریشی ده د پیغمبر سم قومین ده خو لیکن کله چې اسلام به خلک قران جخه مخ ګرځي الله رب العزت په دنیا باندې مزرلوي په بدر کې د دوه کنکو ځنکان الله سره جخه مرداري شي او په آخرت کې به ابد الابد زندگی په جهنم کې او یو غلام د زمانه تور لنګا سندان غټ تک تور په ټول عربو کې قریب نشتا په یو لنګ کې زندگی تیری کله چې قرآن سره تعلق راغلی له قرآن سره جوړ راغلی الله کم مقام ور پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي که څوک جنتی سره تخپل بچي ورکوي بلال ته ورکوي په دنیا د جنت زیری ورکوي فرض قیامت با د حشر په میدان باندې سواری راشي محبوب پیغمبر او پیسپور شي اعلان به وشي چې محبوب پیغمبر د اوش مهار بسو کشوي ما تا خو بدا خیال وي چې خو ابوبکر صدیق د عمر د عثمان د علی د حسنین موجود دي شهدا موجود دي حمزه غوندي اصلي موجوده ده اعلان به وشي بلال دی د پیغمبر د اوش مهار ونیسي رسول الله سره به ګډ جنت ته نه وځي دا د قران نسبت ده د قران سره تعلق راغلی نو کوم شي نو قرآن سره تعلق راغلی جوړ راغلی الله ډېر عزت من کړي که بیا د رنګ په لحاظ تور وي د نسب په لحاظ کمزوری وي د زبان په لحاظ کمزوری وي د علاقې په لحاظ کمزوری وي د مال او د جایداد په لحاظ کمزوری وي خو چې قرآن سره جوړ راشي الله ډېر لوی مقام ورکړي په کومه مسله ده د مور پلار څومره لوی مقام ده حتی بچی د مور پلار تر مخ په زور غږېدل د لپاره جایز نه ده بچی خپل پښې مور پلار ته ونشي غځولی مور تر پلار به مخکې نه ځي سوتور سره به مور تر پلار ته مخ بېادبي ده لیکن کم بچی چې حافظ القرآن وي په کمره کې ورسره ویده مور پلار بیا د طرف ته پښې نشي غځولی دا د قرآن مسله ده دا د قرآن نسبت ده قرآن دومره عظیم کتاب ده محبوب پیغمبر فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه بهتره په تاسو کې هغه انسان ده چې قرآن په خپل زده کړي او بل چاته ورزده دا په ټولو انسانانو کې بهتره انسان دی نه صدر د زمانه کې د یو ملک د خدای په نس قدرمند ده نه وزیر اعظم د خدای په نس قدرمند ده نه بادشاه د خدای په نس قدرمند ده د خدای په نس باندې په امت کې قدرمند ده هغه څوک چې استاد یا د قرآن شاګرد بل د شریف راځي مشکا شریف نقل کړی ده اشراف امتی حمله القرآن واصحاب الليل د ما د امت سرداران د ما د امت عزتمن
محبوب پیغمبر فرمایي چې ما د امت قدرمن چې دي دوه ډلې دي یو هغه څوک چې له قرآن سره تعلق وي له قرآن سره نسبت وي او یو هغه سپین ږیري ځوانان دي چې د شپې خلک په غفلت په خوب ویده وي هغوی راپورته شي الله ته ژاړي الله ته فریاد کوي خدای ته عبادت کوي دا دوه ډلې چې دي دا د امت سرداران دي دا د امت اشراف عزتمن خلک الله د قرآن سره نسبت راکړي الله د قرآن سره جوړ راکړي په ورځ قیامت به قرآن که په دنیا کې تا قرآن سره تعلق ساتو قرآن تلاوت یې کوو په ورځ قیامت کې حدیث کې راځي چې دا قرآن به الله سره جګړه کوي جګړه لفظ ده د خدای سره به جګړه کوي تر څو پورې چې دغه بنده چې له قرآن سره تعلق وي جنت یې لږلی نه وي تر هغه به د خدای سره جګړه کوي یوه اسانه مسله درښیم کوم نورې خبرې نه وي زده یو خبره یاد لرئ یو سورتو جخه دا د ځان دپاره معمول او ورد به ګرځوئ کوم نور سورتونه نه یادېږي دا قل الله شریفه خو بیخي اسانه ده یادېږي په دا روایات ده دا قل الله شریفه ډېر بار بار تلاوتوئ په ورځ قیامت به دا صورت د خدای حضور ته پیښه شي الله ته به یې یا الله یا به دا سړی له ما سره جنت ته ځي که چیرې زه د قرآن صورت یم بیا له ما سره جنت ته ولړي زه شفاعت کوم او که چیرې زه د قرآن صورت نه یم ما له قرآنه چې خارجه کوم باسه دا یوه خبره یاد لرئ قل الله شریفه بار بار تلاوتوئ چې ویدېږئ قل الله شریفه یاستو چې روان یې قل الله شریفه یایه له یو صورت سره تعلق پیدا که په ورځ د قیامت به تاسو دغه صورت په برکت باندې ته جنت ته داخلېږي پیغمبر اسلام علی کرم الله وجود څه فرمایي علي د ما د امت بچیانو ته قرآن ور زده کوه که چیرې تا ته مرګ راغی د تا به مرګ د شهید والمرګ وي په ورځ د قیامت به ته د شهداو په سب کې راپورته کېږي او بیا ورته فرمایي علي که چیرې تا د ما د امت بچیانو ته قرآن ور زده کوو او تا ته مرګ راغی ته مړ شوې د تا قبر ته به دومرې فرشتې راځي لکه د الله بیتي ته چې د خدای انسانان راځي بختور دغه استادان چې 24 غنټې قرآن ته ناست دي د قرآن تلاوتونه کوي که مرګ ورته راشي مرګ به د شهادت وي او که په خاورو کې شخص وي دومرې فرشتې به د دغه قبر ته راځي لکه تورې کعبې ته چې مسلمانان زیارت ته ورځي او کله چې حافظ القرآن په قبر کې شخص وي الله دا مځکې ته وایي چې مځکې خیال کوه چې دا ضایع نه کړې همځکه ورته یا الله سره کم بې ځای کومه د تا کلام د ده په سینه کې پروت ده زه بیا سره کم ځای کوم مځکه یې نه ضایع کوي چې الله پاک یې په مځکه باندې نه لوروي مځکه یې نه ضایع کوي بیا الله په جهنم باندې لوروي بیا یې په اور سوځوي یاد لرئ ګوره که خپل بچان قیمتي کوئ خپل مالونه قیمتي کوئ خپل ځانونه عزتمن کوئ بیا دغو سپېرو مدرسو ته تا بچان ورکړئ دا نوراني چیرې وګوره چې ناستې دي تا له خدای سره کم قیمت لري د موږ په نظر کې خو نعوذ بالله به ډېر کمزوري ښکاره کېږي د دنیا سرمایهداره نظام خلکو په نسبت باندې به څومره کمزوري ښکاره کېږي ځینې بدبخته لا دا ووایي چې علما خو چې دي معاشرې ته یو قسم تنګي دي یو بوج دی یو قسم په معاشرې باندې نعوذ بالله پرېږدئ مخلوق له الله به پوښتنه وکړو پرېږدئ مخلوق د خدای له قرآنه به پوښتنه وکړو له محبوب پیغمبره پوښتنه وکړو د هغه له حدیثو پوښتنه وکړو چې یا الله ای محبوب پیغمبره دا نوراني چیرې تا ته کم قدر لري دا طالب چې په مدرسه کې روان وي الله پاک فرشتو ته امر وکړي حکم وکړي استاد ناسته حکم ورته وکړي چې فرشتو معصومه فرشتو کوثر وغوړوي چې دا طالب د مدرسې برسېره په تاسې باندې قدمونه کښېږدي الله ته څومره قدرمند دی احمد علي لاهوري رحمت الله فرمایي که د ما د مدرسې طالب د وزیر اعظم په غالۍ باندې له سپلو سره پښه کښېږدي دا به د ما د طالب د مدرسې د سپلۍ بې عزتي وي او د وزیر اعظم د غالۍ به قدر و عزت له خدای سره دومره قدر خدای سره دومره عزت ده الله رب العزت مفتي صاحب ته په عمر کې عزت ور نصیب کړي اولاد کې د خدای برکت واچي په ژوندګي کې د خدای برکت واچي چې د قدرمن مجلس او دا قدرمن چیرو سره ملاقات را نصیب کو او د امت بچانو باندې شفقت کوي تاسو بچانو باندې شفقت کوي الله دې په اولاد باندې شفقت وکړي الله پاک دې شیخ صاحب په عمر کې برکت واچي
الله رب العزت ته مجلس په خپل دربار کې قبول منظور وګرځي ځکه چې یو خامخا کمی به شي براجه سوي وي او الله جل بیا له مخلوق جل خالق علماء او جل ما تو غالم واخر دعوانا الحمد لله